جنرال اسف غفور په هکله چې څوک هر څه وایي هغه په خپل ځای باندې دي، موږ به هغه سره خپل اختلافات درلودل او اوس هم ورسره لرو. خو یو خبره به منې، هغه چې د پاکستان آی اس پی آر په کومه طریقه باندې چلولې او په کومه طریقه باندې کنټرول کړو، نو د هغې نه پس بیا هغسې ډایرکټر جنرال رانغی. که موږ اوسني لیفټیننټ جنرال احمد شریف ته وګورو چې هغه د آی اس پی آر ډایرکټر جنرال دی، نو د هغه نه تقریبا چې خپلې ټولې ځیلي ادارې چې کوم دي، که هغه په پېښور کې دي، که هغه په کراچۍ کې دي، که هغه په بلوچستان کې دي، هغه سره په لار باندې نه ځي. د هغه یوه بیانیه ده او دې ځای کې چې لاندې کم کسان ناست دي چې هغه د سیکټرو انچارجان دي یا د پېښور انچارج دی یا د نورو علاقو انچارجان دي، هغوی په خپله فلسفه او په خپله لار باندې روان دي او په خپل ایجنډه باندې روان دي. حالانکه چې کومه ایجنډا پکار ده چې فوج یوه منظمه اداره ده چې په دې کې کومه ایجنډا د فیلډ مارشل سید اسم منیر وي، نو هماغه ایجنډا به د لیفټیننټ جنرال احمد شریف وي، او چې کومه ایجنډا او کومه لاره د ډي جی آی اس پی آر وي، د لیفټیننټ جنرال احمد شریف وي. نو پکار دی چې د لاندې نواله تر د باندې پورې د فوج د جرنیل نواله تر د سپۍ پورې پکار دی چې د هغوی هماغه ایجنډا وي او د هغوی هماغه سوچ وي، او پکار دی چې هغوی هم په هغه ایجنډا باندې کار کوي. تاسو به کتلي چې د جنرال اسف غفور چې کله د آی اس پی آر ډایرکټر جنرال شو، د هغې نه مخکې هم هغه په ډېرو اهمو پوسټونو پاتې شوی و، خو هغه یو داسې سیسټم جوړ کړ په آی اس پی آر کې چې د 18 سیټونو یو پارټي را پاسوله، او په لږ وخت کې هغه داسې را جوړه کړه چې د هغې نه یوه غټه پارټي جوړه کړه، او هغې بیا په پاکستان باندې 4 کاله حکومت هم وکړه. او په هغه وخت کې هغه میډیا هم ټوله کنټرول کړې وه. میډیا ته وایي چې تاسو پازیټیو راپورټینګ کوئ. سوشل میډیا ته تاسو وګورئ چې هغه سوشل میډیا خپله انتها ته رسولې وه، او د کومې پارټۍ په حق کې چې هغه سوشل میډیا جوړه کړې وه، نو هغه دونه زبردسته سوشل میډیا وه چې اوسني ډي جي آی اس پی آر له د هغې توړ نه ورځي، د هغې چل نه ورځي، بلکې ټول حکومت له د هغې چل نه ورځي. هغه په داسې طریقه باندې دغه سوشل میډیا اسټابلیش کړې وه، او په هغې کې داسې کسان اغشتي وو. د هغې وجه څه وه چې هغه به د خپل هر یو کس چې د هغه په ایجنډا به چلېده، د هغه دفاع به یې کوله، د هغه تحفظ به یې کو، او د هغه مخې ته به ډي پی او یا ډي آی جي یا آی جي پي یا جرنیل یا کرنیل، هغه ته به یې بر هم نشو کتلی، ځکه چې هغه له بیانیه جوړوله، او داسې بیانیه وله جوړه کړه چې جنرال اسف غفور چې کومه بیانیه جوړه کړې ده، نو اوسه پورې لیفټیننټ جنرال احمد شریف له د هغه بیانیې د توړ چل نه ورځي. په خپله به هغه ډېرې ښکلې خبرې کوي، او په خپله چې هغه راشي نو ډېر ښکلی ووکل پرسن دی او سافټ سپوکن پرسن سړی دی، خو په یو کس باندې خو کار نه کېږي که نه، دا خو اداره ده، د دې خو د اربونو روپو بجټ دی، او په دې کې ډېر کسان دي چې هغه په سیکټرو کې کار کوي، هغه په ښارونو کې کار کوي، هغه په مختلفو صوبو کې کار کوي، هغه په یو پیج نه دي. لیفټیننټ جنرال احمد شریف سره او دا فیلډ مارشل سید اسم منیر سره هغوی په یو پیج باندې نه دي، هغوی په یو لاره روان دي، او لیفټیننټ جنرال احمد شریف چې کوم دی هغه په بله لاره باندې روان دی، په صحیح لاره باندې هغه روان دی. دا نور چې کوم دی نو دا په هغه لاره باندې نه دي روان. اوس خبره دا ده چې لیفټیننټ جنرال اسف غفور چې کوم و، هغه اوس ریټایر شوی دی، هغه اوس تللی دی، او هغه چې کوم کارونه کړي دي، نو اوسنی حکومت یا اوسني اسټبلیش باندې هغه ډېر بد هم لګي. خو زه په پروفیشنل طریقه باندې خبره کوم چې په پروفیشنلیزم کې هغه د اوسني ډي جي ایس پی آر نه ډېر تکړه و. هغه ته هغه وخت کې یو ټاسک سپارلی شوی و د جنرال باجوا د اړخه او د جنرال راحیل شریف د اړخه، چېرته ته به یو داسې دریم قوت را پیدا کوې او هغه به بیا د خلکو ذهنونو ته ور دننه کوې، او هغه باندې به موږ بیا الیکشن ګټو، په هغې باندې به موږ بیا حکومت جوړو، او هغه کار وکړه. یعنې د پاکستان سوشل میډیا کنټرول کوله، د پاکستان میډیا کنټرول کوله، د پاکستان مختلف خلک کنټرول کوله، داسې ګپ نه دی، او هغه دا هر څه په زور باندې کړي هم نه. ډېر ولنټیر کسان را پیدا کړي وو، او هغوی له مطلب دا دی چې دونه اهمیت ورکړی و چې هغوی باندې داسې یو بیانیه وچلوله او داسې یو بیانیه جوړه کړه چې تر اوسه پورې اوسني حکومت له د توړ چل نه ورځي. حالانکه په هغه حکومت کې هېڅ هم نه شوی، په هغه حکومت کې چې کله ابینندن د خپل جهاز سره په آزاد کشمیر کې را پرېوته، نو عمران خان په 24 غنټو کې به چای وڅښله او هندوستان ته یې حواله کړه چې یاره مودي خفه نه شي،
او په اسمبلی کې چې چا تاسو کې چې ګوره دا خو هندستان په موږ حمله کړې ده نو زه څوک ولې حمله پې وکړم زه او یا جنرال باجوا وایي زما په ټینکونو کې تیل نشته د هغې په مقابله کې فیلډ مارشل اسمونیر چې کوم دی نو دا ونه وایي چې زما په جزونو کې او زما په ټینکونو کې تیل نشته بلکې هندوستان له شکست فاش ورکړ او بیا اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف د دې اجازت ورکړو او هغه دا نو ویلي چې ولې زه په انډیا باندې حمله وکړم هغوی دا وایي چې وروره په موږ حمله کړې ده او موږ په حمله کوو بیا چې څومره نړیوال پوزیشن د پاکستان جوړ شو په اوسنی حالت کې په دنیا کې که پاکستان سپر پاور نه دی یو میډل پاور دی خو د بدقسمتۍ نه دغه ټول کامیابی چې کوم دي دا زمونږ د ډي جي اس پی آر لاندې چې کومه عمله ده هغوی کیش نه کړی شوه هغوی کیش نه کړی شوه هغوی د عوامو ذهن ته ونه رسوله چې بای څونه لویه کارنامې شوي دي څونه لویه کارونه شوي دي حالانکې په هغه حکومت کې هېڅ هم نه شوی او دا خو داسې کار دی چې لکه امریکا هم مني سعودي عرب هم مني د دنیا ټول خلک یې مني چې فیلډ مارشل سید اسمونیر نن سبا د دنیا یو قابل ترین او یو باور ترین انسان دی او یو دلیر ترین انسان دی او په هغه باندې د امریکا صدر هم اعتبار کوي ایران هم په اعتبار کوي خلیج هم په اعتبار کوي سعودي عرب هم په اعتبار کوي دغه شان شهباز شریف چې کومې کارنامې شروع کړي نو ټول دنیا د پاکستان خولې ته ګوري خو موږ دا شیزونه کیش نه کړی شو ولې هم کیش نه کړی شو چې زمونږ په آی اس پی آر کې چې لاندې کومه عمله ناسته ده که هغه په پېښور کې ده که هغه په کوټه کې ده که هغه په کراچۍ کې ده که هغه په لاهور کې ده هغوی هغه شان کار نه کوي څنګه چې د جنرال اشرف غفور په وخت کې به آی اس پی آر کار کوو لهذا دا د پاکستان د آی اس پی آر چې د پاکستان وایندو اداره ده د هغوی ډېره سخته ناکامي ده